د یو زرګر د ښځې یو ډېره عجیبه واقعه درته ذکر کوم. امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې په بخارا کې یو مشکي و، ډېر نیک سړی و. د یو زرګر کره د 13 کال نه اوبه راوړې. دا زرګر هم ډېر نیک سړی و او د ده دا بیبي دا هم ډېره نیکه ښځه وه. دې مشکي به د دروازې پورې اوبه راوړې او بیا به واپس لاړه. په دې 13 کاله کې د ده نه څه غلط حرکت نو شوي. یو ورځ د اوبه راوړې چې ویې کتل نو د زرګر ښځه هغه اوده وه. دی ورغی او د هغې په لاس یې خپل لاس راښ کړ او زور یې پرې ورکړ. نور واپس لاړه. دا ښځه چې راپاڅېده نو ډېر زیاته خفه شوه چې څنګه 13 کاله پس د دې سړي نیت خراب شو. اخر وجه خو څه خامخا شته. کله چې د دې بیبي خاوند کور ته راغی او ویې لیدل چې دا ښځه جاړي او ډېره خفه ده، د ترې نه تپوس وکړ چې ولې جاړي. دی ورته وویل چې تا نن په بازار کې څه خراب کار کړی دی چې د هغې اثر ما ته هم راورسېده. دې زرګر انکار وکړو چې ما هېڅ نه دي کړي. دې ښځې ورته وویل چې دا هېڅ کله نشي کېدی، تا خامخا څه کړي دي. که صفا حال راته نه وی نو زه تا سره هېڅ کله نه پاتې کېږم. اخر زرګر ډېر مجبور شو او ورته ویل چې نن زما دکان ته یو ښایسته ښځه راله. بنګړي یې اخیستل. چې کله یې بنګړي واخیستل او په لاس کې یې واچول نو لاسونه ډېر ښکلي وو. زه په ځان پوه نه شوم، د هغې لاس مې ونیوه او لږ زور مې ورکړ. بیا هغه ښځه واپس لاړه. دې ښځې ډېر افسوس وکړو چې تا ولې داسې کول. د هغې اثر ما ته راورسېده. هغه مشکي چې موږ له د 13 کالو نه اوبه راوړې او نیک سړی و، خو نن یې زما لاس له زور ورکړ او واپس لاړ. نو زرګر ورته وویل چې په الله قسم زما نه غلطي شوې ده، زما توبه ده، بیا به هېڅکله داسې نه کوم. سبا چې مشکي راغی اوبه یې راوړې نو د دې ښځې نه یې معافي وغوښته، د زرګر د ښځې نه، او ډېر ښپېمان و چې زه په ځان پوه نه شوم، شیطان دوکه کم، بیا به هېڅکله داسې کار نه کوم. دې ښځې ورته وویل چې دا ستا غلطي نه ده، بلکې اول غلطي زما د خاوند نه شوې وه چې د هغې اثر ما ته راورسېده او الله د هغه نه بدل واغست. عزتمندو دا و د ګناهونو دنیوي نقصانات چې ما درته د هغې نه صرف یو واقعه ذکر کړه. زما عزتمندو د امام شافعي رحمه الله یو قول دی، که تا په دنیا کې د بل چا پردی بیبي وه، مور خور وه، تا ورسره غلط حرکت وکړو، دا په تا باندې یو قرض شو، د ستا نسل نه الله پاک دقه وباسي، لکه څنګه چې د دې زرګر د بیبي سره وشو.